ګوره ډیره مهم موضوع دوه د کومه ډیر زیات مهمه دي. یو غواړی چې فار ایگزامپل د پاسورډ تاسو کلی د یو اس بي نه تاسو کلی جوړ کړئ، خو دې مرګري سم یو اس بي وروړي ځان سره او دې مرګري سره کانم وروړي دي. او بل موږ چې کوم دی سیستم ریپیر ډیسک جوړو چې آی د سیستم ریپیر ډیسک مو سره څه فائدہ ده کړي یو اس بي په خیر قرباني شي کنه ها हम दे बजे बिरोड़ी में ले सुबह एक स्टार्ट पर आजम पूरे नए नए दर जम गड़े जात मुहिम दे आ कसान कब कसानों सर छिपा यो मुश्किल मख तराजी करना यो मुश्किल ले जाता उस तो कलम कंप्यूटर स्टार्ट के नता उस तो मख ऑटोमेटिकली आ मुश्किल प्रॉब्लम राजी दागे मैसेज था उस तो सो खबरें तशरीह कमा गोरे सिस्टम रिपेयर डेस्क सतवीली कीगी और द सिस्टम रिपेयर डेस्क मुसरफ है दसदा याद साथे सिस्टम रिपेयर डेस्क आगा डेस्क چې دا غي د لارې نه आगा डेस्क چې دا غي د لارې نه مونږه विंडोज 7 रिपेयर को کنه صحیح کوو نو هغه ته مونږه سیستم ریپیر ډیسک کوته ویل کیږي. that is called system repair disk. نو مونږ داس ویل چې that disk through which we repair Windows 7 is called system repair disk. هغه ډیسک ته مونږه system repair disk کوته ویل کیږي. یو داس ډیسک عام CD ډیسک یادو ما DVD ضروري نه ده ځکه چې Windows 7 सिस्टम फाइल्स چې کوم دي هغه یا سلور دي اور یا 5 دي موږ سره او په دې باندې تاسو دا وینډوز 7 1 by 1 چلیږي. که په دې کې تاسو یو فایل مس یاد ساتئ دا د نفس یو سو ایررز تاسو در کومه چې کلم تاسو وینډوز 7 سٹارټ کې او تاسو له یو سو ایررز در کې او سو مشکلات تاسو در کې میسجز بدل کې پیغام به تاسو در کې یا تا ته وای boot mgr is missing دا ایرر در کولی شي اور یا تاسو وای سیستم فایل از میسنگ یا وای ntldr یا دام کی دی شي ntldr از میسنگ دا کی دی شي موږ سره یا تاسو وای چې اپریټینګ سیستم ناٹ فاوند دام تاسو سره کی دی شي کلم چې تاسو په سٹارټ کې دا ایرر در کی نو دا غي مطلب دا دی چې تاسو د کمپیوټر نه سیستم فایلز ختم شوي دي. کلم چې تاسو کمپیوټر چالان ک او تاسو ته پته ولګی چې بای په سٹارټ کې کمپیوټر تاسو ردا ایررز درکړل یا boot mgr is missing یا system file is missing یا ntldr is missing یا operating system not found دا دې کې یو ایرر تعالی درک نو تاسو ځان سره یاد اوساته چې ستاسو وینډوز 7 چې کوم دي سیستم فایلز ختم شوي دي خراب شوي دي دا خبره ذهن کې یاد خامخا ساتئ. که سبا دا کلم کمپیوټر سٹارټ کو دا ایرر تاسو لدر کو ډیر کسانی چې هغه وینډوز 7 واپس انسټال کړي نه وینډوز 7 واپس مې انسټال وي بلکې دا غي د لپاره به څه کوي دا غي د لپاره به سیستم ریپیر ډیسک پتا سو استعمالوي. کلم چې تاسو وینډوز 7 انسټال کړه او په دې دوه ورځې کې تاسو د وینډوز 7 انسټالیشن ته خېما چې کلم تاسو وینډوز 7 انسټال کړئ نو کوشش کوئ چې دا غي نه پس سیستم ریپیر ډیسک تاسو خامخا جوړ کړئ او دا هغه سیستم ریپیر ډیسک فائدہ موږ سره دادا چې وای ستاسو وینډوز 7 کې په سٹارټ کې کوم فایل ختم شي وي هغه واپس تعالی جوړ کې او تعالی وینډوز 7 صحیح طریقې سره ودین سیکنډ ټیک کې موږ سره لکه وګوره دا غیر پر تاسو له एग्जांपल درکما دا سیستم فایل کم دي کچره تاسو سی ډرایو تراله کنه نو په دې سی ډرایو کې دا سیستم فایلز دي کچره دي کې یوم تاسو سره ختم شو نو فل وینډوز بیا مې انسټالوي ډو ناٹ انسټال فل وینډوز بلکې دا غي د پر وسو کې د سیستم ریپیر ډیسک چې کوم دی وینډوز کې جوړ کې او د دې لار نه چې کوم دی تاسو دا ډیسک د لار نه دا وینډوز 7 دا فایل واپس ریپیر کې او مکه فایل په فایل پاتې شي پروګرامز په پروګرامز باندې پاتې شي او صحیح توګه باندې تاسو په وینډوز کې کار کولی شي. سیستم ریپیر ډیسک په څنګه جوړوي دا غي طریقه تاسو ته زوخه ما نو یاد ساتئ وګوره یو خالی ډیسک الریډي موږ سره موجود دی نو په دې خالی ډیسک باندې وزدا سیستم ریپیر ډیسک جوړ کما نو دغه ډیویډي الریډي وروړي ډیویډیز تاسو عام ډیسک ځان سره وروړي سی ډي ډیسک چې کوم دی بس هغه تاسو لپاره مهم دی. نو ګره زبا دا ډیسک په دې سی ډي روم کې کېږم
بیا وراشم دې ځای نه سٹارټ تا بیا وراشم کنټرول پینل تا او په کنټرول پینل کې دې ځای نه بس وکما جست آی ګار کم زبراشم بیک اپ اینڈ ریسٹور تا براشم او په بیک اپ اینڈ ریسٹور کې دلته وګوره کریټ ا سیستم ریپیر ډیسک باندې وکلیک کما چې کله کریټ ا سیستم ریپیر ډیسک ته راشم نو ګوره تا ته اتوماتیکلی درکې وی سلیکټ ا سی ډي اور ډي وی ډي ډرایو اینڈ انسټ اف بلانک ډیسک انټو د ډرایو دا تعالی آپشن درکې وی اول یو خالی ډیسک کوم دی اپ د ډرایو کې کېږدا او دا غي نه پس کوم دی کریټ ډیسک تراشه نو ګوره 1 بای 1 چې کوم دی دا ډیسک تاسو ریپیر کولی شئ دینه پس تاسو ریپیرینګ شروع شي نو ګوره تاسو ډیسک اوس جوړیږي اوس تاسو په دې ډیسک باندې چې دا سونه فایلز دي د سیستم اپ یو په یو دي ځان سره رائټ به کی کاپی به کی نو دا وګوره دا دغه طریقه دا سبق تاسو غواړئ چې وینډوز 7 تاسو ډیر زیات ټایم د پاره شي یا وینډوز 7 کې کم کمبود راځي او کمانډ پکې ختميږي نو کولای شي چې به د سیستم ریپیر ډیسک لاري نه هغه وینډوز تاسو اتوماتیکلی ریپیر کړئ دا غي طریقه ډیره مهمه ده چې صرف نوٹ یو نیډ اونلی سی ډي ډیسک تاسو څخه پکار دي اور ډي وی ډي ډیسک کې لاخدا دوان ټیک دي یا تاسو سره سی ډي ډیسک پکار دی او یا تاسو سره سی ډي ډیسک پکار دی د ډي وی ډي سایز زیات وي د سی ډي ډیسک سایز تاسو سره کمی نن سبا سی ډي ډیسک نه ملاويږي بلکې ټول ډي وی ډیز ملاويږي مو سره نو یاد ساتئ که سبا تاسو نه څوک تاسو کی آیا مونږ با سیستم ریپیر ډیسک په څنګه جوړو یا صد پاره استعماليږي نو تاسو دا معلومات خامخا وته ورکې چې سه کچرته زموږ وینډوز 7 کې چرته سیستم فایلز کرپټ شو ختم شو او ما کمپیوټر ریسټارټ کوو او ما ته یو څو میسجز چې کوم تاسو ته لیکل boot mgr is missing system file is missing ntldr is missing یا تاسو درکې چې operating system not found نو چې دا مشکل سے فار ایگزامپل تاسو سره موجود وي او سے فار ایگزامپل تاسو دا ایررز درکې نو کولای شي چې د دې لارې نه تاسو سیستم ریپیر ډیسک جوړ کړئ او د دې لارې نه تاسو خپل وینډوز 7 سي توګه باندې کار وکړئ anyone دا وینډوز 7 اوس سره بل یو خبره مې یاد وساته ک تاسو رائټ کلیک کې مای کمپیوټر باندې پراپرټیز ترا شي کنه نو ګره دا ما سره وینډوز 7 الټیمیټ 32 بیت دا نو مطلب دا دی چې اني وینډوز 7 الټیمیټ 2 بیت ار یو وینډوز چې کوم خرابيږي د ډیسک په مونږه اتوماتیکلی سیټ کولی شو که سبا تاسو هوم پریمیم یا سے فار ایگزامپل سٹارټر وینډوز یا سے فار ایگزامپل 64 بیت وینډوز وی یا ساده دا ډیسک پتا سره کار نه وکړي سره اټ وانټ ورک completed so system repair disk complete okay کدي سه نا زمونږ وګوره مای کمپیوټر تراشه وګوره repair disk windows 7 32 bit هغه نومه ولا خپل باندې ورکړی دی نو یاد ساتئ کہ سبا تاسو سے فار ایگزامپل دا سیستم ریپیر ډیسک استعمالوي کنه وګوره سونه خطرې کې سره موږ دا سیستم ریپیر ډیسک 1 by 1 جوړی شو उसको तासु माई कंप्यूटर तराशे और तासु दा डिस्क खलास के दीसे ना तो तासु गोरे पाकी बे तासु ने सिर्फ और सिर्फ यो सो फाइल्स दरकड़ी दा फाइल दे गोरे बूट एमजीआर दे कना मासरा द टोल न मुहिम फाइल तासु तमा वीडियो कना जो तासु टोल विंडोज 7 55 दे वाला दा बूट एमजीआर च कम दे दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल च पदे पेज 6 फाइल के प्रोत दे पदे पेज फाइल 6 के च कम दे om da boot mgr file پروت دی او د دې لارې نه کوم دی دا وینډوز 7 موږ 1 by 1 کوم دی هغه ریپیر کولی شو اوس په استعمالوي څنګه تاسو ګوره دا غي طریقه تاسو ته زله بوخېما چې کوم وینډوز تاسو سره خرابې کنا the windows that is damaged یا ساته څنګه به how to use the system repair disk دا system repair disk په استعمالو څنګه موږ یا ساته insert say for insert the blank the system repair disk چې کوم دی دا به تاسو کمپیوټر کې insert the system repair disk in computer چې کوم ډیمیج کمپیوټر دی کنه چې د کوم وینډوز چې کوم دی ا کرپټ وینډوز چې کوم دا چای کې وینډوز نشته دی یا say for example تاسو دا boot mgr یا operating system file missing دا میسج درکې پای کې تاسو ډیسک وروا چوي اول خو کمپیوټر سٹارټ کې بیا به دا ډیسک وروا چوي بیا به د کیبورډ نم پریس سبو کې F12 پتا سو واخې چې کله F12 وخه یاد ساتئ F12 د کیبورډ بٹن دا R یا چې کوم دی F8 موالی شو خو خیر د F8 طریقه تاسو ته خېما چې F8 د څنګه وخو دا هغه نه پس سلیکټ CD ډیسک وغیرہ CD ډیسک پتا سو انتخاب کې او بیا پتا سو نیکسٹ پہ کې
او بیا به تاسو فینیش کې او داغه نه پس کوم دی سلیکټ سٹارټ اپ ریپیر ډیسک ته راشه سٹارټ اپ ریپیر ډیسک ته او داغه نه پس کوم دی نیکسټ کې او بیا به تاسو لاست نمبر کمانډ کوم دی ریسټارټ نو تاسو کمپیوټر اتوماتیکلی شي دا ریپیر شي تاسو ته خو یو بل طریقه مشته دی if we have no disk available کچره مو سره ډیسک نه وي موجود بیا بس کومه کچره ډیسک ما سره نه بیا بس کومه بیا نشي کولی مونږ ٹھیک ہے نا کچره ډیسک تاسو سره اویلیبل نه نو بیا مونږ کوو نشو کله یو کس چې او ما سره ډیسک نشته دی نو وینډوز 7 کې دا کوالټي شته چې زه بغیر ډیسک نم چکم دی همدا طریقې او دا هر څه اپلای کول شم لکه زه تاسو له یو پریکټیکل مثال درکم ستاسو کمپیوټر ماته لګرا چې په دې اپلای کوم زما دي کمپیوټر ډي جی کار مټیریل ته کمپیوټر دا خراب نشو خیر دې زمون کمپیوټر لګ مهم دی کنه قبل نه خرابېږي ډونټ وری دا ډیټا د کاپی شروع کړی نو سو کم دی سره اوکې سو چې کلم سے فار ایگزامپل ک ډیسک تاسو سره موجود نه کنا نو تاسو کې خپل کمپیوټر ریسټارټ کې دا غنه پس د هر یو وینډوز د پاره د هر یو کمپیوټر د پاره کاسونی دی کډل دی ایچ پی دی کوټ ایور دی تاسو په کیبورډ نه F8 وکړئ دا بس سلیکټ فرست آپشن لومبي آپشن به انتخاب کې تاسو ریپیر یور کمپیوټر بیا به نیکسټ کې بیا چې کله نیکسټ کې تاسو نو دې په خپل باندې سرچینګ شروع کی سرچینګ فار پرابلمز شروع کی او هغه بیا تاسو له کوم دی then it repairs هغه سیټ کی تاسو له هغه مشکلات تاسو له حل کی او اخر کې تاسو ورکی وی ریسټارټ یور کمپیوټر چې کله تاسو خپل کمپیوټر ریسټارټ کې دا غنه پس چې ریسټارټ نه غواړي مطلب دا چې تاسو سټیپ برابر شي ریسټارټ یور کمپیوټر چې کله تاسو کمپیوټر ریسټارټ کې دا غنه پس کومه تاسو وینډوز 7 کې سي توګه باندې کار کول شي ورته زما تاسو ته وینډوز 7 انسټالیشن ډیر د اسانه لار نه خېما مونږ ډیر داسې انسټالیشن دي چې هغه د سی ډي د لارې کو کنه کلم چې مونږ انسټالیشن د سی ډي د لارې کو نو هغه خامخاني مګنټه مونږ ناخلي مونږ به ټوټل انسټالیشن چې کوم دی اب زیات نه زیات په 5 منټس کې به ټوټل انسټالیشن کو مطلب ا یو اس بي د لارې کیږي او داغه فائدہ مو سره دادن سبا سو د سی ډي نه سره ریکوري یا سه انسټالیشن د سی ډي نه کوي ځکه سی ډي ما ته 100% شورټی نه راکړي چې آیا دا به تاسو سره توګه باندې انسټال شي یا انسټال بنشي تاسو سره بلداري چې په سی ډي کې مشکلات دا دي چې کلم تاسو انسټالیشن د سی ډي نه کوي کنه نو کو 99% تاسو انسټالیشن وشي او 1% انسټالیشن پاتې شي یاد ساتي تاسو پاره باندې کار نشي کولی که چرته معمولی مشکل په 99% کراوي چې څونه انسټالیشن تا کړی دا اتوماتیکلی ټول ختم شي نو کوشش کوي چې خپل کمپیوټر سکیور ساتي دا لږ مشکلات چې کوم د ځان سره ذهن کې یاد ساتي سبا تاسو دې سره مخکې شي او د دې لار نه تاسو کوم دې خپل ستونزو مشکل حل کولی شي نو یا مطلب مې دا دی چې اول به تاسو سیسٹم ریپیر ڈیسک طریقہ تاسو زده کړه چې سیسٹم ریپیر څنګه کیږي ډیسک څنګه جوړیږي نو اول به تاسو سی ډي روم کې ډیسک پر واچوي دا نه پس په کنټرول پینل ته راشي یا په بیک اپ اینڈ ریسٹور باندې کلیک کې او دې ځکه وګوره تاسو یو کمانډو چې دا کریټ ا سیسٹم ریپیر ډیسک کوته ویل کیږي چې کله تاسو کریټ ا سیسٹم ریپیر ډیسک تراله دا غي نه پس چې کوم دی هم بس صرف سمانه با کلیک کې کریټ ډیسک باندې کلیک کې بس تاسو ډیسک چې کړه 100% برابر شي چې کم کمپیوټر خرابي ال تلاړ شي کمپیوټر کې ورواچوي F8 وخه که ډیسک سری نه په خپل باندې شروع شي دا غي د F8 وهلو ضرورت هم نشته دي او کته او کته چې به ډیسک خراب شي جوړ نشي تاسو را نو بل کمپیوټر تلاړ شي ال ریسټارټ کمپیوټر F8 وخه بیا د آپشن انتخاب کړئ ریپیر یور کمپیوټر دا غي نه پس چې کوم د نیکسټ کا فینیش کا په خپل باندې ټول مشکل سرچ کی راواخلی او حل کی دا نه پس تاسو وی ریسټارټ دیس ون چې کلم تاسو هغه ریسټارټ کې دا غي د لارې نه بیا موږ 1 by 1 چې کوم دی هغه انسر یو په یو دی زنه کتی شو بد دا ریپیر کړی دي these are repaired really simple بس که تاسو صحیح فار ایگزامپل یو مخکې کمپیوټر هینګ شي کنه دا ماته دا وینډوز 64 بیت ښکاری نو دا غي د وجه نه ریپیر ډیسک پتا سو لګور بیا مشکلات او ایررز تل درکې نو سبا که تاسو نه سو کوېسچن کوي چې صحیح فار ایگزامپل دا ډیسک چې کوم دا موږ د کم وینډوز د پاره استعمالو کم ډیسک چې تاسو ورچولي یاد ساتي که چرتا نوٹ یو خبره ذهن کې یاد وساته که سیستم ریپیر ډیسک چې کوم دی کدا سیستم ریپیر ډیسک کدا مو سره الټیمیټ 32 بیٹ وینډوز وی نو بیا به تاسو مک الټیمیټ 32 بیٹ کچره دا تاسو ری وی نو مطلب دا دی چې دا سیستم ریپیر ډیسک په د الټیمیټ 32 بیٹ وینډوز لپاره استعمالي
که هوم پریمیم وي دا غي د لپاره به هوم پریمیم کوي او که دا ډیسک نه جوړوي نو F8 چې کوم دی په هر یو وینډو کې تاسو کارول شي. F8 یاد ساتئ F8 زکه زبردست دی زکه په دې باندې زیات زور اچوم په دې سیس باندې چې any windows type چې کوم دی کاغه تاسو را الټیمیټ تا کاغه تاسو را هوم پریمیم دا کاغه تاسو را say for example starter windows دا any edition چې د windows 7 دی دا ټول طریقې په یو F8 باندې موږ one by one without discovery شي دلته. بل تاسو ما پرونی یو بل طریقه خودله چې آیا تاسو به ایمیج څنګه اخلي که یو کس تاسو وایي چې بھائی وګوره دا زمان نوی نیو کمپیوټر دی او په دې نیو کمپیوټر کې زما اوریجنل وینډوز انسټال دا او د دې اوریجنل وینډوز چې کوم دی دا سکارو کا بیک اپ واخلا کته نه سبا سو کوېشن کی چې د اوریجنل وینډوز بیک اپ واخلا اور ایمیج واخلو ته به څنګه اخلي. اول نوٹ نمبر 1 خبر دادا چې مای کمپیوټر ته لاړ شه او د سی ډرایو سپیس وګوره د سی ډرایو سپیس وګوره یاد ساتئ زیات نه زیات 15 جی بی وتا سره یا زیات نه زیات 14 جی بی دا په ټول سپیس تاسو سره وي یا به تاسو سره 15 جی بی وي او یا به تاسو سره چې کوم دی 14 جی بی وي. نو زه لاړ شم لمبي به وګورم چې بھئی مای کمپیوټر کې ما سره د ایمیج داخله ما د سی ډرایو سپیس څومره دی کتا سره 6 جی بی وي نو مطلب دا دی چې یو ډي وی ډي د څومره برابرۍ د سلور جی بی مو سره برابرۍ نو مطلب دا دی چې 6 جی بی وي نو 15 ډي وی ډیز تاسو ته پکار دي نو تا غته وای به تماله 15 ډي وی ډیز را تروړه هغه څنګه کوي ګوره یو ډي وی ډي چې کله برابر شي نو تا ته میسج درکې انسرټ انذر ډیسک بیا تا هغه ډیسک رو باسه بل ولا ورکی بیا چې برابر شي انسرټ انذر ډیسک تر اخیری 15 ډیسک چې برابر شي ستا ټول بیک اپ والے د ستا د کمپیوټر ایمیج شو. اوریجنل وینډوز هغه وینډوزي چې کم کمپیوټر سره خپل وینډوز د کمپنی طرف ناراضي چې کله یو وینډوز د کمپنی طرف نراشي نو د وینډوز ته موږ اوریجنل وینډوز وته دي دا نورم ټیک دي دا نور بیا تاسو ته رجسټریشن طریقه هم بغیر انټرنیټ نه چې بھئی دایمي به یو وینډوز څنګه رجسټرډ کوي تاسو بغیر انټرنیټ طریقې ته هم چې بھئی څنګه میتھډ پکوي دا د ټول مهم طریقې دي سره. نو ما سره خو سلور ډیسک نشته دی او چونکه ما ډیر زیات سافټویر انسټال کړی دي لوجنا we cannot do so we have a lot of software وګوره سافټویر زیات انسټال کړی دي نو دا غي د وجنه ما سره په دې مای کمپیوټر کې دا سپیس یې مانه ډیر زیات نیولې نو خو نشم کولای چې دا وکما او صرف آئیډیا بتا سو لا کلیر کما چې وی پکما توګه سره زده کې سو کما سیستم ایمیج طریقه تاسو ته نو اول نوٹ سره چې بھئی اول بتوته چې بھئی اول بس سی ډرایو وګوره چې دا غي سپیس څومره دی ک 15 جی بی دی یا 6 جی بی دی یا 800 جی بی دی سبو کې دا غي د پاره اول بداس کارو کې داخلي ملګوري دا فور کچرته سه فار ایگزامپل 15 جی بی ډیټا دا نو یو ډي وی ډي سلور جی بی دا نو 15 جی بی د پاره سونه ډي وی ډیز پکار اول به ډیمانډو کې دومره ډي وی ډیز ما تروړه هغه ډي وی ډیز چې تا تروړي بیا به تخپل سیډ روم کې دا کمپیوټر چې کوم سیډ روم دی پای بدایو یو ډیسک وګوره دا امټي ډیسک ما سره دی دا به کې एकदम او دا نه پس راشم دی بیک اپ ریسٹور ته راشم وګوره بشم دې نه سٹارټ تا رابشم کنټرول پینل تا بیک اپ اینڈ ریسٹور ته راشي او په بیک اپ اینڈ ریسٹور کې با کریټ ا سیستم ایمیج ته راشم چې کله کریټ ا سیستم ایمیج ته راشم where do you want to save the backup دا بیک اپ کوم ځای کې سٹور کول ځان سره غواړي وګوره کریټ ا سیستم ایمیج ورو بیک اپ چاله درکې نو دې ماته چې پدری زینو کې ته خو دې شي په هارد ډیسک کې کتا چرته انټرنیټ نیټورک لوکیشن د سره یو ملته کې یا په ډیرو ډي وی ډیز باندې تاسو غوښتئ شي په هارد ډیسک کې مونږ غوښتئ شي ما ته وی چې خودي ما ته وارننګ را ترا کوي ګوره په خپل ډرایو کې ته بیک اپ ماخلې په خپل ډرایو کې ته بیک اپ ماخلا ها هلو څه کوي تاسو په کمپیوټر کې وګورئ نو په دې ډیسک کې دا بیک اپ خو دې شمکتا سره ډېر غټ هارد ډیسک کنا ایرو کسانو سره ایکسټرنل هارد ډیسک یا کمپیوټر ته لګي پای کې بیک اپ والی خو څه پتا اوس وګورئ په ډي وی ډي کې دی وی چې the drive selected is on the same physical disk د ماته وی ته په هارد ډیسک کې چې کوم دی بیک اپ خو دې شي او کوي تاسو دا هارد ډیسک سبا اوس ولې نو دا بیک اپ هم لاړ شي ختم شي زما غم کوي کنا نو زبراشم 1 or more DVDs ته براشم دا مهم اپشن دی
دا تاسو ون اور مور ډیویډیز په انتخاب کې او دا به دې سره نیکسٹ کې باس دیګوره په خپل باندې هغه انتخاب کړی دی ماته چې ستاسو د سیستم ریزرو او ستاسو سی ډرایو دا ته آن کول اف کول نشي ځکه سیستم ایمیج چې کله مخلي نو د سیستم فایلز ایمیج اخلي یا ساته دا خبره نو سبا کما دا بس نیکسٹ کم دلتا او زه ته چې به بیک اپ مان واخلا بیک اپ ټول څومره سپیس نشي تا نه تا ته ویم 31 جی بی سپیس پتا نه ویني سي نو ته تو چې 31 جی بی یو ډی وی ډی سلور شو نو سلور شو کنه نو شپږ دانې چې کم دي ډی وی ډیز بتاو سره پکاريږي خو خیر زه صرف طریقہ د خندا سٹارټ کما اوار سونه چې بس ما وګوره اتوماتیکلی 1 by 1 کریټ ا سیستم ایمیج بس دا شروع شو ما سره دا به سلفی سود پورې برازي کدی ځه پر لاړ سه فار ایگزامپل یو ډیسک برابر شو تا ته به ډیسک باسي ورکبل ډیسک دغه بل تر 100 پورې چې 31 جی بی سپیس تاسو په ډی وی ډیز می رائټ کړي تر هغه پورې باندې مخکې چرتم تعال نشي سرکلا چې موږ سی ډي ټیوب واسطه سی ډي ته نه ول نه پریدي دمو چې لیبل انسرټ دی لور ولومبه لیبل دی لور کا ډیسک نمبر 1 باندې ولور کې کنه دی بلانک ډیسک تا دی لومبه ډیسک ته دی اتوماتیکلی وګوره اوله فارمیټ کی چې به دا په فارمیټ کې اوله فارمیټ کی او داغه نه پس ول لیبلز وته ور کی او داغه نه پس دی شروع کی سٹارټینګ 1 by 1 مونږ دې سره دا کمانډز او دا میتھډ اپلای کوو خو د ټول نه مهم چې کوم تاسو وسره ډیلی مخکېږي وینډوز انسټالیشن دی یوز بي د لارینا او ډرایور انسټالیشن دی د سی ډي نه یا د کوڅوک ته انټرنیټ کی دي نو څنګه به ته دا کې څنګه به تاسو دا کې چې کوم دی د انټرنیټ د لارې نه وګورئ او بل چې کوم دی وینډوز 7 رجسټریشن به څنګه کوي چې به بغیر انټرنیټ نه تاسو وینډوز 7 رجسټرډ کې یا سے فار ایگزامپل دا یو سافټویر د تاسو وینډوز 7 کې نه انسټالي کې دا غي د لپاره بس کوي یا تاسو شارټ کټ وایرس په کمپیوټر دا یو سودا سي خبرې دی ان شاء الله آینده لیکچرز کې تاسو در کومه دا کمانډز کوم دی دا وجمو کمپیوټر سٹارټ کو ریسٹارټ کو نو پای کې زموږ د ټایم ویسٹ کیږي خو پلیز دې کمانډز ته تاسو کوشش کوئ چې صحیح نظر وتاو کې او صحیح توګه باندې دا کمانډ تاسو په لاس تروړئ په دې کمانډ به تاسو پریکټس خامخا کوئ په خپل کورو کې یو فایل چې کوم دی ډایرکټ تاسو اوس هم اپلای کولی شئ چې به کمپیوټر ریسټارټ کې F8 وخت دا ریسټورینګ څنګه کیږي بیا تاسو ته وینډوز 7 انسټالیشن د پارټیشن د لارې کومه مختلفه طریقې دي چې دا غي د لارې کولی شو سر دا وایي شپږ چې کومه چې تاسو کولی شئ مهم دی کنه دې ته موږ یو کړو صرف دایمي کړو دې نور لپاره وخت شته چې موږ نه نور د پاره ټیم سر نشته او سوار زموږ غار څخه سر تاسو د شوم دی کول دا امتحان دی بیا خو دا ټول نه کیږي او ټول مهم هم دا چې تاسو نو بس موږ ان شاء الله دا ټول هفته مې دې درسونه ته ورکړی دا I'm going to finish it, but do you know that the time never remains the same? او اصل کاری یو ټاپک دونه مهم دی چې هغه ځ په نیمه کې نشم پرې خو دی دې کې لکه داسې ټاپکس چې هغه بالکل کوزه انټرنل لارج نو زما به چې کوم دی یو هفته غونډه لګي it takes ډېر زیات کمانډ دي زما سټوډنټس ته ایکسپرټ وینډوز شروع کړی دی ایکسپرټ هغه ځان لدري میشت وینډوز ته یمني کې مالې زو سټوډنټس راځي نو مطلب دا دی چې ایکسپرټ وینډوز کې بیا there is a lot of tricks in it اوس موږ صرف او صرف تاسو ته صرف کمانډ شو کوم چې دا کمانډز دي کنه دا میتھډز دي اوس کو دې بیک اپ ته مثال کوم څه ما چې کم دي مثال په دې باندې کې نو زه به سټاپ کوم خو هم دا کنه اوس دغه دې وینډوز سیوینګ کوي کنه دا هغه فایل یو په یو پاغه رائټ کوي چې کله برابر شي سلور جی بی دې بل ډیسک روبس یو ماته وو چې انسرټ انذر ډیسک چې کله بل ډیسک ورکه انسرټ کې بٹن وخه ډایرکټ پای باندې بیا دې کدی ځه پرشي دې واپس دال شروع شي بیا بل ډیسک برابر شي بیا دې ځه پر بیا به شروع شي تر اخره پورې چې تر دې اند پر نی راغله تر هغه پر تاسو بیک اپ چې کم دی هغه چر نشي کمپلیټ نه بس په خپل هغه انسرټ نه در ډیسک ورکړي چې انسرټ وخه ډایرکټ ډیسک والی شروع شي دا غسه کله ګوډ وته کوي نو پتاو اتوماتیکلی را بشي دیتا अभी जो ना हो रहा है सब कुछ रिकॉर्डिंग शुरू अच्छा एक सिस्टम की द सिस्टम की बताओ सिंह जोड़ गए हाउ टू डू दैट सिस्टम की और राइट से ख्याल नहीं करना सिस्टम की वह सिंह जुड़ेगी
یو قسمه ته وی چې به زما دا پاسورډ خورسو ختمول شي دا پلیز دا طریقه خامخایز د کینټنټ فشي شاباس دې پر لسمنټ اضافي در کومه how to make a system key یاد ساته system key is a key which that no one can remove the password of your computer ګوره یاد ساته په دې Windows 7 کې دا یو زبردست طریقه ده چې به زه د خپل پاسورډ په USB کې اچوم نو چې کله زه دا پاسورډ په USB کې واچوم نو یاد ساتئ بیا یو سافټویر زما دا پاسورډ چې کوم دی د Windows 7 نشي ختمولی تاسو له ګارانټي درکړي چې ستا دا فایل نه یا ستا د دې Windows 7 نه دا پاسورډ څوک نشي ختمولی دا د پرمات USB بکا د USB راته راکې شاباس وی مې USB نه کیته نه جوړم کپل کو مېر راکې راته So really simple. Note یو خبره دادا چې به تاسو سره د you need USB دا غیر پر تاسو سره صرف USB په کار دا زه به دا USB د کمپیوټر کې ورکما وګوره زه براشم دې سره مای کمپیوټر تا او زه به وګورم چې USB هغه څه کنه دا غسته زه به داس کار وکما یاد ساتئ د دې کمانډ نه پر تاسو سره یو د دې دا کوم کمانډ حکومت دا په زړو کمپیوټرو کې استعمال دي او دا غیر پر تاسو سره یو بل ډیوایس په مخ کې استعمال دي چې ته فلوپی ډیسک په دې چا کتل دا فلوپی ډیسک چې دومره اونته ډیسک په داسه تور اونته په هغه کمپیوټر کې ورکو ډیټا هم دی اوس نمبر زیاته وړه نو څوما سره فلوپی ډیسک نشته دی نو زه به ورکم USB په کمپیوټر د بدا پته ولګي جوړ د ما ته فلوپی ډیسک راکړی لا باندې چلو سره کوم دی ٹھیک ہے نا نو فلوپی ډیسک پوس دی اوس فلوپی ډیسک نشته چې سه فار ایگزامپل زه فلوپی ډیسک د کما کما نو زبردست کار وکم چې د USB نه به تاسو فلوپی ډیسک شروع کړئ ٹھیک ہے نا نو څنګه به جوړم how to make it نو دا غیر لپاره بداس کار وکم چې به د دې دا لیټر چې کوم دی هغه F دی نو دا به زه A کم A او A مو سره د فلوپی ډیسک کریکټر به چې کلم تا فلوپی ورکړه نو ال د بتا سره A اتوماتیکلی را بل سره نو زبردست کار وکم چې به مای کمپیوټر باندې رائټ کلیک کم را بشم دې زنه مینیج تا او چې کله دې مینیج تراشه زبراشه دې زنه ډیسک مینجمنت تا او په دې ډیسک مینجمنت کې به وګوره دا F چې کومه په دې بر رائټ کلیک کې چینج ډرایو لیټرز اینڈ پاث ته براشه بیا به دې په ځای چینج بکې او ګره ته به